دا د ملکن اریان کوټ کلی سره تعلق لرونکي د لسم جماعت پیغله الماس خانم دا چې په قدرت د فن فکر هنر او کاریګرۍ سرچینې پیدا کړې دي. الماس خانم د خاورې نه انساني شکل مجسمه ډېر په کمال جوړوي او په هغه کې خپل هنر او کاریګري په داسې ډول ښکاره کوي چې سړی ورته ګوته په خوله پاتې شي. الماس خانم د مجسمو سره سره په ګوتو انځورګري هم کوي او هم په دغه انځورګرۍ کې په بشپړه توګه کامیاب ښکاري. د الماس خانم د هنر خبره په دې ځای نه ختميږي بلکې دا هنرمند ماشومه په قلبیلونو هم د قامي اتلانو عکسونه ډېر په هنر جوړوي کوم چې د الماس خانم یو ځانګړی او ناشنا صلاحیت دی. زما والد صاحب هم په دې خبره ډېر زیات زور ورکوي چې تاسو تعلیم حاصل کړئ، که تاسو که انځورونه جوړوئ، که مجسمې جوړوئ، که هر څه کوئ، که شاعري کوئ، د دې سره سره به تاسو تعلیم ضرور کوئ ځکه چې تعلیم نه بغیر انسان نیمګړی وي. نو انشاءالله تعلیم به زه حاصلوم او مجسمې چې زه جوړوم نو دا زما ورور کامران ارمان د هغه نه ما زده کړې ده. او دې نه علاوه زه په غلبیلونو هم تصویرونه جوړوم د وړۍ په مدد سره. نو هغه زما خپل تخلیق و، ما په خپله دا زده کړی دی او په خپله یې کوم. دا هنرمنده پیغله یو ښه لیکواله او شاعره هم ده. یا کلک لکه فولاد شه او یا درز وکه راپرېوځه، د خاورې د دیوال غوندې نړېږي پښتونه. ګلونه ګلدرې دي د بارودو نه شوې ډکې، ګلونه ګلدرې دي د بارودو نه شوې ډکې، بلبل به هم جړېږي که خبرېږي پښتونه. د الماس خانم مشر ورور کامران خان د وړاندې نه د مجسمو په فن کې منلی استاد دی. هم په دې کورنۍ کې د الماس خانم وړوکی ورور مشال خان هم دا رنګه هنرونه لري چې ورته خلک حق حیران پاتې کېږي. د الماس خانم پلار طالب جان وینا ده چې د خپل بچو صلاحیتونه ویاړم او تمه لرم چې دوی به هم دا رنګه د قام او خاورې په کلو مټ خدمت کوي. شاعري، موسیقي، هر قسمه هغه صلاحیتونه پکې شته. البته لکه د موقع د مواقع خبره ده، الله دې وکړي چې دوی ته په ښو ځایونو کې مواقع په لاس ورشي. که زما په ګایډنس نو خو ټیک ده، او که زما په وسایلو نو بیا ګرانه ده. نو د وسایلو په هکله باندې زه څه نشم ویلی ځکه چې هر سړی کوشش دا کوي چې خپل بچونو د ښو نه ښه تعلیم ورکړی شي، خو اکثر مشکل وي. که چېرې حکومت د الماس خانم په صحیح توګه سرپرستي وکړه نو کیدای شي چې دا فن او هنر د دنیا ګوټ ته ورسي او الماس خانم ته د یو اکیډمي حیثیت حاصل شي. عمران دریاب، خیبر نیوز، اریان کوټ، مالکان.